الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام دلوی اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن ستاسو دغه مدرسه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې دا مدرسه د یو ډېر لوی صحابي په نوم باندې جوړه ده. د هغې د دستاربندۍ پروګرام دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنہ د حضور پاک ډېر جلیل القدر صحابي و. اوږد تاریخ یې دی درته نه وایم، خو دا نوم مې واورېده نو رایاد مې شو چې تاسو ته پته ولګي چې دا مدرسه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په نوم ده. او دا څوک و؟ سعد ابن مالک هم ورته وایي او سعد ابن ابي وقاص هم ورته وایي. دا هغه صحابي دی اول من رما بسهم فی سبیل الله، د خدای په لار کې لومبې غشي دیشتی دی. دا د خصوصیت دی. یو کم دیشتی دی او څنګه هغه قصه اوږده ده. دویم دا هغه صحابي دی چې په احد کې به د حضور پاک مبارک نه غشي تمبول، رسول الله مبارک ته به مخکې ولاړو، دی ډېر ښه ویشتونکی و، غشي به یې راښکه او شیشناک و. شیشناک چې ورته موږ وایو چې په کوم ځای به یې غشي ویشتال ته به لګېده، نو چې څوک به تېرېدل یو دی یو حضرت ابوطلحه رضی الله عنه، دواړو په احد کې د غشو د راښکلو زبردست کار کړی. نو رسول الله مبارک به ورته وایي دا غشي دوی ته وغورځوئ. نو چې ده به غشي ویشته نو داسې حضور پاک به په دې تندي مبارک لاس کېښود چې دا په ځای لګي که نه لګي. نو ده به ورته وایي د الله رسوله زما نه شاته ودرېږه، نحري دونه نحرک، زما سینه ستا نه مخکې ده، ولې چې کوم ځای نه دشمن باندې ډس کېږي دشمن په هغه ځای ډس کوي. نو ده چې غشي ولم دشمن مولي نو تو نه لګېږي. نو حضور پاک یې شاته ودرولې. او د ده یو دا منقبت دی، دا د دو صحابو دی، یو د حضرت زبیر او یو د ده، چې حضور پاک ده ته دا فرمایلی دی ارم یا سعدو فداک ابی و امی، اے سعد اولا مور و پلار مې درنه قربان. د دواړو جهانو مبارک سردار د ده نه مور پلار قربان کړي دي. خلق د حضور پاک نه مور پلار قربانوي او ده ته حضور پاک فرمایلی دی ارم یا سعدو احد کی اولا اے سعدا فداک یا فداک دواړه ویلی شي. فدا مصدر دی بیا به فعل مقدر کې افدی فدن من کا او فدا ماضینا فداک یا فداک ابی و امی مور و پلار مې درنه قربان. زه یو ځل تللی وم ډېره موده مخکې مدینې شریفې ته،
هغه زمانه کې دا اوسنۍ بادي نه وه، دا اوس چې کمه ده. نو ما ته چا ویل دلته یو لینده پرته ده او غشې ورسره دی او د حضور پاک لینده او غشې دی، ملاقات یې کوې؟ مې لاړ به شو، دا خو ډېره ښه خبره. د بقي نه دېخوا اوس هغه ځای نه ټول وران شوي دي، جومات پکې جوړ شوی دی، د حرم حصه ګرځېدلې ده. نو هلته لاړم یو ځای، نو هغې کې یو چبوتره وه او هغې چبوترې نه شیشه تاو وه، لکه څنګه چې د مقام ابراهیم نه شیشه تاو ده، او په هغه شیشه کې دننه لینده پرته وه، یو غشې ورسره پروت و. وی دا د حضور پاک لینده او غشې دي. نو چې ما وکتل نو دا حدیث یې ورسره لیکلی و چې ارمی یا سعدو فداک ابي و امي. نو مې دا د حضور پاک لینده نه ده، د دې نه معلومیږي چې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه لینده او غشې ده. دا هغه صحابي دی چې حضور پاک دته دعا کړې ده. د څه دعا یې ورته کړې ده؟ اللهم اجب دعوته، خدای دې مستجاب الدعوات کې چې دې څه دعا کوي ولې قبله د چې بس دعا کوله قبله ده. اللهم سدد سهمه، حضور پاک دله دا دعا کړې ده چې خدای دې غشې کم ځای ته اولی نو پروردګاره اقه ځای پې لګې. دا حضور پاک دې صحابي ته دعا. نور هم ډېر مناقب دي خوا درته نه وي. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په یو موقع حضور پاک دته فرمایلی وی سعد چې ته کم خوا جهاد لځې او یا زره فرشتې به دې ملګري وي. د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به چې کله صحابه باندې دشمن زیات و نو سعد به ولېږه، وی د سره او یا زره فرشتې ملګري. نو دا د هغې صحابي په نوم دا مدرسه ده، مدرسه سعد ابن ابي وقاص. نو خدای پاک دې د دې مدرسې نه داسې ماشومان فارغ کی چې هغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص په نقش قدم روان. او برادر محترم قاری لیاقتعلي صاحب محترم د دې خدمت کوي. او زمونږ د ډېر ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظه الله د هدایات او سرپرستۍ لاندې چلیږي. ما ته خو محترم زمونږ د عمرزو ډېر ګران قدر محترم دی شاه فیصل صاحب، حاجی شاه فیصل صاحب محترم، هغې په یو څو واسطو رابطه کړې وه. یو پکې زمونږ ګران قدر رور دی مولانا محمد یاسین صاحب حفظه الله، ورنه ما سره اوقات بند دي، څه ناجوړه یم، ډېر زمم نه بیمار یم او سرانه خلکو وختونه هم ډېر مخکې لیکلی دي. نو بیا دا ټیم مې دوی ته ورکړم، زه یو څو خبرې به دې وروڼو سره وکړم. ډېر خوشحاله شوم، ډېر علماء کرام مې ولیدل. حضرت مولانا کمال شاه صاحب دې د مجدهم بیان هم وکړ او دا پټکو والا مشید بچي تاسو سره ډېره موده پس ملاقات وشو. الله یې دې مدرسې له ترقي ورکړي، الله دې وله برکتونه ورکړي او دا بچي دې خدای خپل عالمان کړي. زما وروڼو قرآن شریف د خدای پاک خبرې دي، څنګه چې ما تاسو خبرې کوو الله پاک هم خبرې کوي، خو زمونږ په شان نه. مونږ چې خبرې کوو په خبرو کې شونډو ته محتاج یو، بې د شونډو نه فا او با نه شو ویل. غاښونو ته محتاج یو او ژبې ته محتاج یو، تالو ته محتاج یو. لیکن الله چې خبرې کوي الله په خپلو خبرو کې شونډو ته او تالو ته او ژبې ته او مرۍ ته محتاج نه دی. نه الله داسې اندامونه نشته که لکه مونږ په شان. مونږ چې خبرې اورو غوږ ته محتاج یو، د غوږ پردې ته محتاج یو، د هغې نه بغیر خبرې نه اورو. الله پاک په خپلو خبرو اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردو ته محتاج نه دی. مونږ لیدل کوو خو په لیدلو کې سترګو ته او د سترګو ګاټو ته محتاج یو، دې نه بغیر لیدل نه شو کولی. رڼا ته محتاج یو، په تیاره کې لیدل نه شو کولی. الله په خپلو لیدلو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله په شان څه شی نشته. الله د جسد او د اندامونو نه پاک دی. وج څنګه دی الله؟ کما یلیق بشانه، داسې دی لکه شان سره چې څه مناسبي. نو الله خبرې کوي. نو قرآن شریف رونو د الله خبرې دي. نو الله سره خو به ټول مینه کوو که نه؟ که نه به کوو؟ کوو به چې مینه نی خو ایمان بني. والذین آمنوا اشد حبا لله. مسلمان خاصیت دا دی
دا طالبان پی پویگی دیوی دا طبعی فعلنا اسم تبذیل پا افعالون نازی اشدو سر نازی مسلمان سو خاصیتون دی قرآن و سنت ذکر کردی دی یو پکی دا دی کہ دا مسلمان پزلکی با اللہ سر دیر زیادتا منے دی یو مثال در کمرونو ستاسو دا پیدی دا پاریو تمہید دا تیک دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو ذل پلار روانو او گڑ چیلے سرولو حضور پاک فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم یو پیغمبر دا سنن تیر شوی مگر گڑ چیلے سرولو امون طالبانو تاغا حکمتو نواو جدا اولی نو گڑ چیلے سرولو نو دیکھی اولکو خکل واس سر لگیاو سبحان ذی الملک والملکوت اگا اللہ کہ دا دی بادشاہ کہ دا کم عالم امر وطوئی عالم خلق وطوئی او اگا بادشاہ کہ عالم امر وطوئی دا غی دا طول بادشاہ دا ہر ابن پاک دے سمرخ کل مانے دا سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت دا دا اللہ صفتون دی خشتا واسطر لگیو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام چی ووریدل نوی بچے برخوردارا یو ظلمات زما دا اللہ دا صفت پا دیخ کل آواز بیاو نکی غالک و توی کاکاجیو بکم خصبر آکی ابراہیم علیہ السلام ہوتے تسغوانے ویدانی میں گڑ چیلے اگوانا گدار آکے در تیویم او کندر آکے نوے اس منگ بکذا منگ ویدہ غزے کی منگ بایو اڑوائے ما زمون کو پیسہ خواہ منگ باوی ملس نیمے گڑ چیلے خوڑیر شیرے یو 50 روپے ودر کا لیکن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پزلکے دا اللہ دنو قیمت نو دا آغا پزلکی دا اللہ نم پروتو چی غالک و توی نیمے گڑ چیلے برا کے نو و توی بچی دیر لک قیمت تیو لگاو دا خو معمولی شیر در نکلے شابہ ماتا بے دغس اخکولے میں ما طبيعة لقياشو سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدر والكبرياء والجبروت دير خوندي بيا ورکا نو بيا وتوي وی بچی یونزل براتا بیا میں وی کاکاجی سبانا کی باقی وی قیمت ہوتاو لگا دا باقی گڑے چیلے مستاش نو بیا وتا پخشتا آوازو اس بتوے چی دا ابراہیم علیہ السلام دا سچلوں گونڈے گڑے چیلے دا دو نظمونو نا دا دو ٹکو نا قربان کر اخیار سادنو اللہ قرآن شریف کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دیلا معشوقو چی منگولا ہدایت پڑھکیا چولا نو ہدایت اگا چاہتا پڑھکی پریوزی چی سوکو خیار و قابلی رشدہو اضافت اللہ تشویدے او کننا بھی عالمین او در تاکیداتو نمعلومی گی چی اخیار انسان و قابل پلار بے بوتان جوڑول دبلتا ورکلا اتعبدون اگا سستاسو عبادتونا کوئے ظالمانو چی نا فیدہ در کولی چی نا ضرر او قوم سر مقابلہ دا خدای پنوت پا توحید دا وحدانیت دا باری تانا کرو دا خیارو کر تو نا قابلو دا قابلیت بلا دلائل دی خود ارتینوے نو بیاول گڑ چیلیں دا دور چگونا دا اللہ دا صفتونو نا قربانی کئی ذلکی دا اللہ مینہ پرتا محبت پروت روز پا دی زمانہ کے کل خدای گوادر پریشان شد ما دا پرستی دو نڑیر شوا چی دا منگ دا ظلن دا خدای مینہ ہوتے رہا او یا دیر زیادتا کما دا دلتا ببانگ و یلتا ان پا موبیل خبری کر لکه چې بانګ وی دا الله نوم واغشتی شو نو ستا که د الله سره مینه وي نو ته په موبایل دی وخت کې د خپل دوست سره ولې خبرې کوې بند که کنه دلته به اقامت شروع شي هلته هم په موبایل لګیا یو هلو هلو او خبرې به کوه دا ولې موږ داسې کوو الله ګواه دی زه بعضې وخت پریشانه شم زم د دې خلقو زړه کې د الله ډو اهمیت ته نوم نشته
ولی مرګره خپه کیږي خپه دي شي خپل کار دی الله چې خپه نشي مرګره دي خپه شي څه چلو شو ورته واجب بانګ وي بعضې وخت په خدای یقین وکړه مونږ ته داسې وخت کې ټلیفون وشي پرون د ماښام مانځه باندې زمانه مونځ مې وکړه صورت مې کول دی کې ټلیفون ټنګېږه ما نه دی بندوم خو کله رانه هېر شي انسان دی چې سنت مې وکړ اوچت مې کې یو سړی وي هله یاره که مې ته مونځ نه کې دا خو د ماښام داسې ټیم دی اوس که مازدیګر و تا به وایي چې ما مخکې کړی ماسپخین و تا به وایي چې زمونږ مونځ په 2 بجې دی په 1 نیمه د ټیمونه بدلېږي خو ماښام خو ټوله دنیا کې د مانځه نه پس د نور پرېوتو نه پس مونځ کېږي زر یې بند مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم ځکه متاثر یم د هغه د علم نه ډېر متاثر یم دا معقولات او د منقولات او علم چې ورته وي دقه خدای ورکړی قابل سړی او قطب الاقطاب به ورته خلک وي په انډیا کې دې ته به قطب الاقطاب وي ډېر زبردست شخصیت او ډېر نیک یو ځل یو مجلس ته راغلو زمونږ د مجلس کې خلک اکثر د طالبان خلکو سره ستړي مشي کوي او تر غاړه وخت ضایع شي دا زمونږ د طالبان حضرات چې دوی کوي بیا د عوام هم کوي خیر د مصافحه خو مستحبه ده په خیر علی او مرحبا په سنت په مستحبه ده السلام علیکم سنت یو تاسو ته دا آداب ښیم په دې به عمل کوئ چاله چې لاس ورکوئ ورسره السلام علیکم وایئ ښه زمونږ ډېر خلک یي علماو له لاسونه ښکلي خو السلام علیکم نه وایي علماو سره مصافحه کوي ورته غاړه وځي خو السلام علیکم نه وایي اصل سنت پاتې شي نو خلک ورته غاړه وتل نو اقامت شروع شو چې حضرت صاحب تشریف راوړه خو دومره خلکو په تر غاړه وتلو تنګ چې رکوع کې شریک شو او تکبیر اولا چې تاسو تکبیر تحریمه تکبیر اولا ورته وایئ اته پاوت شو پاتې شو چې مونځ یې وکړه په سلګو یې ژړل شاګردان راغلي حضرت ولې چا خو کړې وې نه چا بېادبي وکړه وې نه نو جاړې ولې وې 36 کاله پس رانه تکبیر اولا فوت شو دې ته محبت وایي دې ته مینه وایي قسم دې په زړه کې چې د څوک خوښي د هغه نوم اورېدل به دله خوند درکوي هغه به دله شوق درکوي هغه به د سره په دې زړه کې پروت وي خوشحاله به سکون به اطمینان به یې راته د دې هارون الرشید ښځه او زبیده تاسو د هغې تاریخ وګورئ تاریخ کې لیکلي تاریخ بغداد کې هم دا واقع شته نو هارون الرشید ښځه ډېره نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې خلکو له به یې په دې کاسو ډکې روپۍ ورکولې دراهم و هغه زمانه کې او په اخترونو کې به خلکو سره ډېر امداد کوه او د هارون الرشید د هغه علاقې ته زه تللی یم د عراق او د سعودي عرب په دې میانځ کې ده اوس هم کنډرات شته هلته دومره نیکه ښځه وه چې مکې مکرمې ته یو نیر راوستی و نیر زبیده ورته وایي اوس هم په عرفات او مزدلفه کې د هغه نیر څه نښې شته ځکه مکه شریفه کې خو د څکلو اوبه زمزم نورې نه وې نورې به باران وشو نو په دې ډنډونو کې به باراني اوبه جمع کېدې څښا اوبه به وې لکه زمونږ په دې تیرو په دې علاقو کې به هم څه وخت کې دا سیزونه بورونه چې نو که نه نو دا جوړ به یې ورته وې دا اوبه به جمع کېدې نو خلکو به زیات تر هغه اوبه استعمالول او یو زمانه کې زمزم کوي بند شوی مو چا بند کړ په دغې اوبو ګزاره کېده نو دې یو نیر راوستی و مکې مکرمې ته ډېره پیسې پې لګولې وه او بل یې دا و چې حج او عمرې له به یې خیراتي خلک بوتل په مدرسو به یې خرچې کول او دی لازمه کړې وه چې زما په محل کې څوک هم ډیوټي کوي د قرآن حافظ به میرټ دې ته وایي دا څه دپاره دا دې دپاره چې خلق قرآن یاد کی چې اوهو پریزیډنسي کې پرایم منسټر هاوس کې به راته نوکري میلاو شي او چې کم زما په محل کې ډیوټي کوي قلم رقی او دې اوسګاري دې به د قرآن تلاوت کوي
چې جارو وي د قرآن تلاوت به کوي. دومره نیکه ښځه نو چې مړه شو یو عالم په خوب کې ولیده، وی زبیدې الله د سره څو کړل؟ وی چې الله ته مخامخ شم، وی الله ما ته وفرمایي چې زبیدې ډېرې صدقې دې م کړې دي، په خلکو د قرآن شریفونه م یاد کړي دي او په خلکو دې دا نیکۍ م کړي دي او خلکو سره تعاون. خو زبیدې دې کې ستا څه کمال دی؟ دا خو زما فضل دی، دا خو ما ښکلې پیدا کړې، بادشاه مې در باندې عاشق کړ، د هغه نکاله مې بوتلې، نو دا کارونه دې وکړل. نو که ما چې ته په یو شاړه ځنګل کې او د غرونو په علاقه کې او یو میاره کې پیدا کړې وې او د رنګ نه توره وې او د بادشاه ښځه نه وې، تا څه کولی شي؟ که ما په لاس وخپو شله پیدا کړې وې او په سترګو ړنده، تا څه کولی شي؟ دا خو ما د حسن درکړ، د بادشاه نکاله مې راوستې، نو دا کارونه دې وکړل. چې ما دا نه وې کړې، تا څه کولی شي؟ زما وروڼو واقعي دا زمونږ چې څه دي دا د الله را طرف نه دي. دا ښکلې سترګې، دا ښایسته غوږونه، ښکلې خوله او ښکلې وجود او روغ صحت مونږ له الله راکړی دی، بچي مونږ له الله راکړی دي، مال او دولت الله راکړی. قسم دی عزت ته خدای په لاس کې دی، ذلت ته خدای په لاس کې دی، ژوند د الله لاس کې دی، مرګ د الله لاس کې دی. وما بكم من نعمة فمن الله، چې څومره احسانات دی الله درکړي دي. إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله وی دا چې خزانې خو ما سره دي، په یو خاصه اندازه خلکو له ورکوم. نو زبیدې دې کې ستا څه دي؟ وی ما چې د غرقه شوې، وی بیا الله وفرمایل چې زبیدې یو عمل دې کړی دی او په هغې دې بخم. یو ځل تا روټۍ خوړه، نوړی دې خولې ته اوچته کړې وه، په سر دې لوپټه نه وه، دې کې بنګ شروع شو، الله اکبر. نو تا زر نوړی واپس پلیټ کې کېښوده او په سر دې لوپټه سمه کړه، زما د نوم احترام دې وکړه، بیا دې نوړی خوړه، په دې مې وبخلې زه جنت ته. ګوره د الله د نوم احترام دا ډېر قیمتي دی. نو بانګ چې وایي حضور پاک فرمایي جواب یې ورکړه، اقامت چې کوي رسول الله مبارک په جواب یې ورکړه. لیکن مونږ خلک وایي دوست به خفه شي. زما وروڼو ګورې زما خبر اصلاحي وي، خفه کېږئ به نه. زما مقصد دی مدرسو ته تلل او د اجتماعاتو کې شرکت. زه بیمار یم، نشم، ډېرو خلک مې بوځي خو تکلیف یې راته. هغه صرف او صرف ورې دی چې د دې خلکو اصلاح شي، صرف دی چې دا بچي خوشحاله شي، د دې حوصله افزایي وشي. زما په خبره به عمل کوئ. نن نه پس چې کله بانګ او اقامت شروع شي، ټول به موبایل بندوئ او د بانګ او د اقامت جواب به ورکوئ. لاس اوچت کړئ، ټول وایئ انشاءالله، شوق سره ووایئ. بس الله به مخکې او کوشش به کوئ چې تکبیر تحریم الاذان ورسوئ. د دنیا ژوند خو ختمېدو والا چې الله خوشحاله شي. قسم دې که دا وخت په واپس راځي. زه کله په خفه شم زم یا خدایه ډېر وخت راناسبې ساتلی دی، یا الله هغه ځواني خو واپس اوس نه راځي، دا به څه کوم؟ په دې مې وبخلې. د الله د نوم احترام، الله د خپل نوم په قدر ډېر زیات خوشحالېږي. چې د الله د نوم قدر کوي، د الله د جومات چې قدر کوي په دې خوشحالېږي. الله سره مینه به کوي. نو ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې ورکړې، نو بیا ورته هغه هلک وایي، ابراهیم علیه السلام وایي، وایي بچي یو ځل بیا راته نه وی؟ وایي کاکاجي څه به راکړي؟ وایي دا ګډې چیلې سرول غواړي درله بیا وسرومه، او ما ته د الله دا نوم په دې ښکلې اواز ووایه. هغه هلک ورته وایي ابراهیم مبارک دې شه، زما ستا ګډې چیلې نه دي پکار، زه د الله فرشته یم، الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره، یا د په زړه کې زما څومره مینه ده. الله ته خو پته ده نه چې خدای ته پته نه لګي، خو دې مخلوق ته الله ښکاره کوي. نو الله سره به مینه کوي. د مسلمان صفت دقه دی. اوس نو دا تمهید و د الله مینه چې وي څه به وي؟ د الله قرآن سره به مینه کوي. زه چې د چا خوښ یم خو زما خبرې به یې خوښې کړم، او چې دې بدې شم زما خبرې به هم بدې شي. نو قرآن د خدای خبرې دي، ما وختي درته وایي. نو الله سره مینه ده، نو قرآن سره به مینه کوي. کوی به که خیري کوي. نن نه پس به څه کوئ؟ دوه خو مې راته وختي ووایي، درېیم به دا کوئ چې د قرآن شریف تلاوت به کوئ. کوئ به که نه به کوئ؟ ټول به قرآن شریف تلاوت کوئ. لږ به کوئ خو کوئ به خامخا به کوئ، لږ به کوئ خو خامخا به کوئ. که چاته په ناظره نه دی اوس یې شروع کړئ.
یعنی سوره اخلاص قل هو سورت خو ټولو ته یاد دی دا به ټول وایو انشاءالله بل به څه کوئ دویم به دا کوئ چې قرآن سره مینه یي نو د قاریانو حافظانو علماو سره به مینه کوئ قسم دی د هر عالم نه ګورې خدای ډېر لوی کار دی دا قاریان او حافظان عالمان د دوی خدای د دین ډېر کار دی څوک په ناظره د قرآن خدمت کوي علما زمونږ د سر تاجونه دي زما علما ډېر خوښ دي قاریان مې ډېر خوښ دي او حافظان مې ډېر خوښ دي خبره تاسو زه د خدای نه چې کله دعا کوم او یاد یې راته کله مې یېري زه د خدای نه دا سوال کوم دا تاسو ته مې وایم یا الله ما د دین د عالمانو او د طالبانو په صف کې د قیامت پر ورځ پاسې دا سوال د خدای نه کوي په دې زمانه کې چې طالبان او علما کوم جهاد کوي قسم دی که دا څوک وکړي ټول د قرآن خدمت د عقیدې خدمت د نیکو اعمالو خدمت د خلکو ته دین رسول څونه ګران کار دی په چندو غریبانان لګیا دي یو سکول کې چې ماشومان فارغېږي څونه خرچې پې تاسو کوئ سکول والا پې کوي په دې باندې غریبانان سوالونه کوي د یو بل نه خو ستا بچو ته علم ښیي قرآن ورته ښیي شریعت ورته ښیي نو بل به د عالمانو حافظانو قدر به کوئ به انشاءالله او چې الله سره مینه نو د مدرسې سره به مینه ساتئ او حدیث ته وایم رسول الله مبارک فرمای انا اغیر منکم وی ستاسو نه زیات زه غیرتیم والله اغیر مني وی الله زما نه زیات غیرتي دی نو تاسو خو نو پښتانه غیرتي د چا بدل په ځان پرېږدي نه نو چې خدای دپاره په مدرسه خرچه وکړه او په طالب او په حافظ هم خرچه وکړه هېچرې به خدای د هغې بدل نه پرېږدي بدل به یې خدای په دنیا کې هم درکوي په آخر قسم درته خورم ګورې خدای به بدل درکوي زما خبرو بې قسم هم تاسو منئ نو درته قسم خورم ولې درته قسم خورم رسول الله مبارک ترمذي جلد ثاني کې قسم خوړلی دی چې په صدقه مال نه کمیږي وی قسم خورم ورونو دوی دلته جومات جوړی دا مدرسه هم جوړی او جومات جوړی دی جومات کې به تاسو دوی سره تعاون کوئ ښه دا چت دی او صرف لنټر پاتې دی انشاءالله دا خلق د پیژنم دا ډېر صالحان خلق دی او دینداره خلق دی چې څومره ملګري یې تعاون به کوئ چې دا چت واچولی شي کوئ به انشاءالله بدل به په چا ورړوئ په الله ووایه شوق سره ووایه الله به بدل درکوي که به نه درکوي دا قانون دی الله به هم پرېږدي نه نو مهرباني وکړئ مو قاري صاحب سره مهرباني وکړئ قاري لیاقت علي صاحب سره تعاون وکړئ څومره بچي ستاسو د ده د برکت نه خدای په قرآن پوه کړل هغه ژبې چې په قرآن نه چلېدې نن په قرآن چلېږي هغه زړونه چې قرآن پکې نو نن پکې قرآن وردن نه شو نو د بچو په ودونو موږ څونه خرچې کوو د لونو په ودونو څونه خرچې کوو نو لږې د هغې نه را کمې کې مړه زه دې خلکو ته وایم که د نسوارو پیسې تاسو نسوار پرېښودل او دا مدرسو له ورکړې په دې مدرسې چلېږي لږ د خپل اخراجات کم کې مدرسې سره تعاون وکړئ تاسو ګورئ چې الله بدل درکوي که نه ده ورکوي الله غیرتي دی قسم دی بدل به یې درکوي زه راته حقیقت سره وایم چې په صدقه مال نه کمیږي او چې ته د خدای کور له جومات له ورکړې نو کم ځای به کم شي او د دې بچو د دې قاریانو حافظانو دې سره به مینه کوئ او ټولو کې اخیري خبره ده چې یو بچی حافظ او عالم کې ها کوئ به انشاءالله او په ډوډۍ مه یېرېږئ روزي د خدای په لاس کې ده الله دې دې مدرسې له ترقي ورکړي او د قاري صاحب لیاقت علي په ژوند کې په علم کې د خدای برکات واچوي او چې کوم ماشومان فارغ شوي دي الله دې ورله روغ صحتونه ورکړي او الله دې مور پلار په خوشحاله کړي ستاسو د الله په زړه کې د خپل رب او د خپل محبوب نوره مینه واچوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایو حافظ محمد وصال بن میر بہادر حافظ محمد یاسر بن نصیب زادہ حافظ زہیب علی بن اجمل خان حافظ محمد زاہد بن سبز علی خان حافظ فضل حق بن عبد الحق حافظ عطا اللہ بن حمد اللہ ناظری والا دانیال بن محمد اکرم رحمان اللہ بن بخزمین
अवैस बिन फजल इमरान, मोहम्मद उमैर बिन फजल इमरान, हमजा बिन हयात खान, खान अल्लाह बिन शहजादा, महरान बिन शेर अली, विसाल बिन नामदार, नसरुल्लाह बिन अमीर बाचा, असदुल्लाह बिन नूर जलील, कदीरुल हक बिन अब्दुल हक, उबैदुल्लाह बिन जियाउर रहमान मरहूम, तलहा बिन फरमान अली, हजरत उमर बिन हयातुल्लाह, सुदेश बिन हबीबुर रहमान, मूसा बिन सफदर, हुज़ैफा बिन अलमज़ीब, साद बिन अलमज़ीब, उमर बिन हयात खान, बिलाल बिन जान आलम, आखिरी बुलाले माशुमा, तूबा अली बिन इंजीनियर फरमान अली। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह मंदिर टूल दस्तर बंदे माशुमान तख्फल पर वेगाने कीने मामूर उलमा इकराम हम तख्फल पर वेगाने कीने मुअज़्ज़िज़ उलमा मंगा हज़रत शेख से देर ज़्यादा मशकूरी शुक्रिया अदा करूँ खुशहाल की ज़लक बल फरावाने में ज़बाल तलाक शमोता सुटूल बा द प्रोग्राम दाखिल पूरे ना शेखा प्रोग्राम दुआ कीमती व खैर की व दुआ की